نو د صحت ته ځان رسول چې چاله په 6,000 او 5,000 روپۍ باندې امامتي کوله بیا لازم ده چې تا په چړه باندې موهي ته ورته سوالي ښکاري ته ورته فقیر ښکاري. امامتي په تا باندې فرض نه ده، لازم په تا نه ده، واجب په تا نه ده چې ته چاله امامتي وکړې. په تا باندې خپلو بچو له رزق ګټل هغه که د هغې سره مستغني ښه په خپل خواهش سره چاته امامتي کې الله درته مال درکړی ورله کوئ. او چې په 2,000 او په 3,000 روپۍ ته چا ته ځان کېنولی د هغې په جومات کې د هغې په مسجد کې لازمه دا خبره ته ورته یو سوالي ښکاري، ته ورته یو فري ښکاري، یو اسې یو پرزه ورته ښکاره کېږي، هغه ته بیا په چړه موهي په بل څه باندې دې موهي. دویم یو سړی دومره ځان ګزار کړي دومره حد ته ځان ورسي چې تا پسې څوک چړه راخلي ته ورته همداسې دغه کوي. نو دې قاري صاحب سره چې سم شوي دي ظلم ورسره شوی دی دې همدغه شانتې بدل اخیستل پکار دی. اول خو پکار ده چې حکومت همدغسې کاروایي ورسره وکړي څرنګه چې دې قاري صاحب سره کړی. ځکه قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي چې د بدۍ بدله په بدۍ سره ده. نو داسې حد ته ځان رسوله خاص کر علماو ته زه دا خبره کوم چې چا ته ځان دومره مه محتاج وي چې تاسو په 2,000 روپۍ د هغې مرګ ته هم تیارېږئ چې هغه ته وژنې ته وایي چې یاره د جومات نه مې وباسي، او که زه چېرته دا اوس د دې سره لانجه وکړم جنګ ورسره وکړم ما د جومات نه وباسي دا 2,000 روپۍ مې خرابېږي. داسې حد ته ځان رسول په خپله ځان مرګ ته ورکول دي. د سره چا ته امامتي په دې معنی باندې مه کوئ چې ځان ذلیله کوئ. همیشه لپاره مستغني اوسېږئ، ځان ته مال ځان ته رزق ګټئ، د هغې باوجود که الله ته وس درکړی امامتي کوئ. که نه په تاسو لازم او په تاسو فرض نه چې پردي چاپلوسي وکړئ، بل چا ته ځان همداسې محتاجه کړي چې د ځان نه خیرماران د ځان نه فقیران جوړ کړئ او په پردو جوماتونو کې په 2,000 او 3,000 روپۍ باندې ځان ذلیله کوئ. د دغې په ځای باندې ولې خپل کار کسب نه کوئ؟ د هغې سره خپل لمونځ په خپل وخت باندې کوئ، دا په تاسو باندې لازم ده. نو زموږ د معاشره کې چې دا کوم څه شروع دي الله سبحانه وتعالی دې په دې انسانانو باندې رحم وکړي چې دې قاري صاحب وله بچو ته سبق وه د هغې باوجود په ډېر بې رحمانه ډول سره یې دا وژلی دی او بیا یې دغه کړی دی. د باجوړ خلک خو زه دومره ګمان نه کوم چې دومره کمزوري به ضرور به دغه کس ته هم د دې سزا میلاویږي انشاءالله تعالی. خو بیا هم دا خبره چې دا کوم نصیحت خاص کر علماو ته زه وایم چې چا ته په 2,000 او په 6,000 روپۍ ځان دومره مه ذلیله کوئ چې هغه ستا مرګ هم په دې باندې جایز وګڼي.